وبعهد الله اوفوا لوز د الله پورا کوي ذالکم وصاکم به دا حکم در کوي تاسو ته پدې سره لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو یاد ساتئ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون دي آیت مبارکه چې پدې کې د مخکینو آیتونو مبارکو په شانتي د هغو سيزونو ذکر دی چې کوم الله جل شانه حرام ګرځولې دي او پدې آیت مبارکه کې چې کوم سيزونه حرام کړي دي هغه دا چې د یتیم مال مخوري او بل دا چې تاسو ناپ کوي تول کوي نو په انصاف سره کوي په ناپ تول کې بے انصافي مکوي اوس پدیزه کې فرمایي چې وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا نو کله چې وینا کوي نو انصاف کوي ولو كان ذا قربى اگر کوي هغه استاسو خپلوان استاسو وبعهد الله اوفوا او لوز د الله پورا کوي ذالکم وصاکم به دا حکم در کوي تاسو ته پدې سره لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو یاد وساتئ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا نو چې کله تاسو وینا کوئ نو انصاف کوئ ولو كان ذا قربا اگر که تاسو خپلوان وي تاسو نو د وینا تجبنا الفاظ ادا کول په داسې طریقې سره چې پاغې کې عدل او انصاف وي اگر چې هغه الفاظ ادا کولو د پاره د الفاظ ادا کولو د وجنا نقصان او خسران خپل د رشتہ دار او قریبی تعلقدار ولی نه نو په وینا کې عدل او د انصاف نه کار اغشتل پکار دی او هغه وینا چې کوم کې عدل او انصاف وي هغه وینا چې هغه د امیر او غریب د پاره یو شانتی وي هغه وینا چې هغه د ظالم او د مظلوم د پاره یو شانتی وي او هغه وینا چې پاغي کې اقربا پروری نه وي چې پاغي کې چې دینو نور د شخصیت او د رشتې لحاظ پکې نه وي پاغي کې عدل وي اعدلوا هو اقرب للتقوى تاسو عدل کوي دا عدل چې د تقوا ته ډېر زیات نزدې ده نو عدل په معاملاتو کې برابرۍ او عدل او انصاف دغه سرنګ چې په معاملاتو کې په فیصله کې عدل وي دغه په وینا کې هم عدل پکار وي وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا چې کله وینا کوي تاسو نه انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر چې تاسو خپلوان وي تاسو دا بنو ګوري چې دا زما نزدیک استه او دا د لری کسته د هندستان مشهور واقعه ده چې د یو مسجد په ځمکه باندې اختلاف راغی د هندوانو او د مسلمانانو او د ډېر اختلاف نه بعد د هندوانو د طرف نه دا مطالبه وشو چې تاسو د مسلمانانو فلانکی عالم دین چې دی هغه مونږ طرف نه سالس دی هغه چې څه فیصله وکړي نو مونږ ته منظور دی مسلمانان ډېر زیات خوشاله شو چې
زمونږ د مذهب یو عالم دین ته یو مسله حواله شو یقینا بدید مسجد په حق کې فیصله کوي چې کله دا هندوان او مسلمانان دوه رال د عالم دین ته کې ناستل نو دی عالم چې کله تحقیق وکړو نو غزمکه د جمعات هغه د هندوانو حقو نو لہذا د فیصله وکړه د هندوانو په حق لا نو په دې وخت کې د مسلمانانو ډېر زیات جذبات چې هغه متاثر شو او ډېر زیات په دې حواله سره هغه چې دا شی محسوس کړه چې یو عالم دین کې دو باوجود د ځمکې فیصله د هندوانو په حق لا وکړه د مسلمانانو په حق لا ونه کړه خو په دغه موقع باندې الله رب کائنات ډېر خلکو ته د ایمان دولت چې دغه ور نصیب کو او په دې وخت بیا دا وینا خلکو وکړه چې نن مسلمانانو دا مقدمه وبلله خو د اسلام چې دا مقدمه وبټله او هغه فیصله د عدل او انصاف نه ډک د خلکو د پاره د هدایت او د اسلام ذریعہ جوړ شو نو حق وینا پاغي کې عدل او انصاف د الله رضا د پاره د دې حکم دی و اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا او لوز د الله پوره کوي ایفاء عهد یعنی وعده پوره کول دا یو ډیر اهم او انتهایی حکم د الله تبارک وتعالى دی چې یو مسلمان با خپل عهد او خپل وعده دا به پوره کوي الله تبارک وتعالى فرمایي چې واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا تاسو خپل وعده پوره کوي تاسو نه تاسو د وعده په باره کې به تاسو کیږي عهد او وعده چې کله یو مسلمان کینو دغه پوره کول بیا واجب دی عهد شکنی دا دی بے دینی نه خلا د الله محبوب پیغمبر فرمایلا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له د هغه سړي ایمان نشته دی چې هغه د امانت حفاظت نه کوي او د هغه سړي دین نشته دی هغه بے دین دی چې هغه د عهد پاسداري نه کوي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له ولا دین لمن لا عهد له هغه سړي دین نشته هغه بے دین دی چې څوک د خپل عهد چې د پاسداري نه کوي نو واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم الله جل شانه تاسو زما وعده پوره کوي زبستاسو وعده چې کوم عهد تاسو سره ما کړی هغه زه پوره کوم نو لہذا عهد شکنی دا حرام دی ناجایز دی یو مسلمان به د خپل د عهد او د وعده پابند وي دا د اسلام او د مسلمان او د ایمان یو لوی نښه بداوي چې دی به عهد شکنی باندې کوي وعده خلافی باندې کوي امانت کې وا خیانت نه کوي وبعهد الله اوفوا او لوز د الله پوره کوي الله تبارک وتعالى سره چې کله موږ تاسو لوز کو لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو لوز دی دا د الله تبارک وتعالى سره عهد او وعده ده چې زما سلیرش غنټي ژوند زما عقاید زما عبادات زما معاملات زما اخلاقیات زما معاشرت او معاشیات او سیاسيات زما سلیرش غنټي ژوند زما شپږ فوټه بدن زما غم خادي دا به هر څه یا الله ستاد حکم مطابق بوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما مرګ زما ژوند زما قرباني زما مون زما هر څه یو الله د پاره زما هر څه چې کوم یو د الله رضا د پاره وکوم د الله ناراضه کول د پاره با یو عمل هم نکوم د الله او د الله د رسول مخالفت کې یو عمل هم نکوم او د خپل د ژوند یو عمل هم داسې نکوم چې پاره کې مان زما محبوب رب چې دی هغه ناراضه شي نو دا د الله تبارک وتعالى سره عهد دی چې کوم موږ تاسو په لا اله الا الله محمد رسول الله کې کوم وعده کو او بظاهر باندې کلمه ویل شي او بیا د دغه کلمې مخالف جون تیر کړی شنو دا دې د الله تبارک وتعالى سره چې کوم عهد شوی د هغه عهد او د هغه وعده مخالفت دی نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي وبعهد الله اوفوا لوز د الله پورا کوي ذالکم وصاکم به
دا حکم در کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو یاد ساتئ